السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قدرمنو محترم اوریدونکو، یو ځل بیا ستاسو ورور کفیل احمد حقانی د پروګرام سیرت مصطفی قدم به قدم سره ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. قدرمنو محترمو اوریدونکو، تیر پروګرام کې مونږ د نبی علیه السلام د رضاعت سره متعلقه تفصیلی خبرې اترې کړې وې. د رضاعت په دغه موقع کې د شق صدر واقعه هم را پیښه شوې وه. شق صدر څه معنی ده؟ د شق صدر حقیقت څه دی؟ د شق صدر دا واقعه د نبی علیه السلام په زندګۍ کې څو ځله را پیښه شوې ده، او په دې کې الله رب العزت کم رموز او کم اسرار او کم حکمتونه ایښودي دي. په نننی پروګرام کې به انشاءالله العزیز په دې باندې تفصیلی خبرې اترې کوو. د شق صدر معنی ده د سینې شلول. شق په عربی ژبه کې شلولو ته ویل کېږي او صدر سینې ته ویل کېږي. نو د شق صدر معنی شوله د سینې شلول. د نبی علیه السلام سینه مبارکه وشلول شوله، زړه مبارک یې راوښکلی شو، فرشتو ووینځه، دوباره یې کېښودو. دا د شق صدر واقعه ده. دا به تفصیل سره انشاءالله العزیز بیانوو. د شق صدر دا واقعه د نبی علیه السلام په زندګۍ کې څو ځله را پیښه شوې ده. په دې باندې د علماء کرامو اتفاق دی چې د شق صدر دا واقعه د نبی علیه السلام په زندګۍ کې 4 ځله را پیښه شوې ده. په لومړني ځل چې کله نبی علیه السلام د حلیمې بیبي سره په بنو سعد کې اوسېده او حلیمې بیبي د نبی علیه السلام پرورش کو. په دویم ځل چې کله نبی علیه السلام د ابو طالب صاحب په پرورش کې او د 10 کالو. په دریم ځل چې کله نبی علیه السلام غار حرا ته تشریف وړو او نبوت ورته حواله کېده، نو د هغې نه مخکې هم د شق صدر واقعه را پیښه شوله. په 4م ځل چې کله نبی علیه السلام اسمانونو ته د معراج دپاره ته، نو د هغې نه مخکې هم د شق صدر واقعه را پیښه شوې وه. په دې 4 ځایونو کې د شق صدر په واقعه باندې د علماء اتفاق دی. په دې کې یو قول د 5م ځل د دې واقعې د رونما کېدو هم دی. بعضې وایي چې کله نبی علیه السلام د 20 کالو شو، نو هم دا واقعه را پیښه شوې ده. خو دې قول د علماء کرامو اعتبار نه دی ورکړی. دا قول ثابت نه دی. یعنی د 20 کالو په عمر کې د نبی علیه السلام د شق صدر واقعه ثابت نه ده. په دې 4 ځایونو کې په لومړني ځل شق صدر واقعه د نبی علیه السلام د رضاعت په دوران کې واقع شوې ده، چې کله نبی علیه السلام د حلیمې بیبي په کور کې پرورش موندو. نبی علیه السلام چې د حلیمې بیبي په کور کې و او غټېده، د هغې یو بیل شان و. علامه زرقانی رحمت الله علیه فرمایي چې د نبی علیه السلام غټېدل د عام ماشومانو غوندې نو. الله رب العزت ورته په غټېدو کې او په نشونما کې هم امتیازي شان ورکړو. د پیدایش په وخت کې چې کوم عجایبات ښکاره شوي، د هغې وضاحت هم تفصیل سره کړی دی. چې کله نبی علیه السلام د 2 میاشتو شو، نه خړپوس یې شروع کړې. چې کله د 3 میاشتو شو، نو په خپلو خپو مبارکو به ودرېده. چې د 4 میاشتو شو،
نو دیوال به نیوه او قدم به اخسته. چې د 5 میاشتو شو نو باقاعده په تګ باندې او په مشي باندې قادر شو. چې کله د 6 میاشتو شو نو تیز قدم اخیستل شروع کړل. چې کله د 7 میاشتو شو نو باقاعده منډې به والې هر طرف ته. چې کله د 8 کالو شو نو فصیح او بلیغ خبرې اترې شروع کړې. یتکلم بکلام فصیح، ښکلې مزیدارې فصیح خبرې به یې کولې. د ماشومانو غوندې خبرې به یې نه کولې، ساده وړې فصیح خبرې شروع کړې. او چې کله نبی علیه السلام د 9 کالو شو نو یرمی السهام مع الصبیان، د ماشومانو سره به غشي اشتل. دا د نبی علیه السلام شان دی. د 10 میاشتو یا د 9 میاشتو ماشوم اخو سم ګرځېدی هم نشي. الله رب العزت خپل حبیب ته شان دا ورکړو چې ماشومانو سره به غشي اشتل. چونکې د نبی علیه السلام شان عجیب و. حلیمی بیبي د نبی علیه السلام عجایبات ډیر زیات لیدلی وو. نو نبی علیه السلام به د کور نه بار لرې ډیر زیات نه پرېښودو. یو خو د دې وجې نه حلیمي بیبي ته پته وه چې د ده به ډېر لوی شاني، او دویمه وجه دا وه چې پردي امانتو په پردي بچي باندې سړی ډېر یریږي. خیال یې ده که ده باندې څه وشو بیا به مو ورته څه جواب ورکوم. علامه قسطلاني رحمت الله علیه د ابن عباس صاحب یو روایت نقل کړی دی چې حلیمي بیبي به نبی علیه السلام لرې ځای ته ډېر نه پرېښودو. یو ځل یې خیال نو د خپلې خور شیما سره ګډو چیلو طرف ته ووته. د ماسپښین ټیم و. دا چې راله ویې کتل چې نبی علیه السلام نشته، نو دا هم ورپسې ووته چې تالاشی کي. چې بار ووته نو د خپلې خور شیما سره یې ومونده. نو حلیمي بي دې شیما ته وی چې تا په دې ګرمۍ کې دا ماشوم بار ته راوښکې دی. نو خپلې خور د نبی علیه السلام چې کوم رضاعي خور د شیما هغې ورته جواب ورکړ چې یا امه ما وجد اخي حرا، زما د رور خو ګرمي په سترګو هم نه لیدلې، د ګرمي نه ده محسوسه کړې. ولې دی چې ما راوښکې دی نو یو اوریځ زه وینم چې د ده د سر د پاسه یې سورې کړی دی. اذا وقف وقفت، چې دی ودرېږي نو هغه اوریځ هم ودرېږي. او و اذا ساره سارت، چې کله دی روان شي نو اوریځ هم ورسره روان شي. نو زما د رور نور او ګرمي په سترګو نه لیدلې. الله رب العزت د ده د سر د پاسه اوریځ مقرر کړې ده. هغه اوریځ مستقلا په ده باندې سورې کوي. دا د نبی علیه السلام شان دی. بهرحال حلیمي بیبي به د دواړو جهانو د سردار ډېر زیات خیال ساته. بیا په دقه دوران کې د شق صدر دا واقعه راغلی ده. علامه قسطلاني رحمت الله علیه په داسې الفاظو باندې نقل کړې ده چې کله حلیمي بیبي نبی علیه السلام په دویم ځل خپل علاقې ته راوسته. مخکې مونږ یې ته اشاره کړې ده چې 2 کالو پورې پی ورکړل، چې د پیو نه یې کټ کړ نو مور لی بوتو. برکات او ثمرات خو ډېر زیات لیدي وو، نو د وبا په بانه باندې دوباره راوسته. حلیمه بیبي فرمایي چې د راوستو نه وروستو 2 میاشتې یا 3 میاشتې تېرې شولې. نو د دواړو جهانو سردار د خپل رضاعي رور سره ګډو چیلو طرف ته وتیو. رونو به رور او خویندو به ګډې چیلې سرولې، ندی هم ورسره وتیو. حلیمه بیبي فرمایي چې زه ګورم چې د نبی اسلام رضاعي رور عبدالله هغه رامنډې وخي او وایي چې زما قریشي رور باندې څه چلو شو. 2 سړي رالل، سپینې جامې اچولې وې. زما رور یې سملو، خېټه یې وله وشلوله. حلیمي فرمایي چې مونږ دا واورېدل نو زه هم ووتمه او زما خاوند د نبی اسلام رضاعي پلار هغه هم ووت او مونږ منډې شروع کړې. د نبی علیه السلام طرف ته روان شو. نبی علیه السلام هم ولیده چې ولاړو او رنګ یې د ډېرې یرې د وجې نه متغیر شوی دی. پلار خپلې سینې ته رانږدې که او ورته ووایي چې بچې څه چل شوی دی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې 2 سړي رالل، سپینې جامې اچولې وې. زه یې سملولم او زما خېټه یې وشلوله او بیا د هغې نه
سره وویستل او هغه وغورځول او بیا زما سینه واپس وګنډله. نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ خپل ځان سره کور ته راوسته. حلیمه بیبي فرمایي چې د نبی علیه السلام پلار حارث هغه ماته وویلې چې ای حلیمې، زه خو یریږم چېرته په ده باندې پیریان ني، داسې کار وکړه چې دی خپل کور والا ته واپس بوځه، مخکې د دې نه چې په ده باندې د اثرات ډېر زیات شي او اثرات پې غالب شي او ظاهر شي، امانت خپل مور ته واپس که. حلیمه بیبي فرمایي موږ ځان سره راواغسته او مکې مکرمې ته رالو او نبي علیه السلام مور ته حواله که. آمنې بیبي حیرانه شوله چې تاسو خو د ده په ساتلو باندې ډېر زیات حرص کو او ډېر زیات خواهشمند وئ، دومره زه هم څنګه را واپس که؟ حلیمې بیبي فرمایي چې ما ورته وویلې چې اوس دی غټ شوی دی او د خدمت نه اوتی دی، مونږ یریږو چې ته څه حادثه ورته پېښه نه شي. حلیمې بیبي فرمایي چې آمنې بیبي راته وویل چې سمه خبره راته وکړه، رښتیا راته ووایه چل څه شوی دی. حلیمه بیبي فرمایي چې ما ورته ډېر زیات اخوا دېخوا وکړل، خو رښتیا خبره زما د خولې نه واورېده او ما ورته رښتیا خبره وکړله. نو آمنې بیبي ورته وفرمایل چې ته په ده باندې د شیطان په حق کې یریږې؟ ما ورته ویل چې او همداسې ده. آمنې بیبي ورته وفرمایل کلا والله ما للشیطان علیه سبیل، زما د دې زوی سره د شیطان سویمه ده، د شیطان په ده باندې تسلط نشي کېدی، زما د دې زوی خو به یو ډېر لوی شاني. او بیا ورته هغه واقعات ذکر کړل، هغه عجایبات ذکر کړل، کم واقعات او کم عجایبات چې آمنې بیبي د پیدایش په وخت کې لیدلي وو. په دې روایت کې د شق صدر دا واقعه لغونې مختصر راغلی ده. د شداد ابن اوس یو روایت دی، علامه قسطلاني رحمت الله علیه په مواهب کې نقل کړی دی، په هغې کې دا واقعه لږ تفصیلي ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله د شق صدر واقعه بیانوي. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې زه په بنو سعد کې ومه، یو ځل په بطن وادي کې هم د خپلو امزولو سره مې لوبې کولې. د 3 کسانو یو جماعت راغی، د سرو زرو لوښي ورسره او هغه د وورې نه ډک و. زه یې د خپلو ملګرو په منځ کې ونیولمه، ملګرو چې دا 3 کسان ولیدل نو هغوی د یرې نه وتښتېدل. یو کس زه په ځمکه باندې انتهایي په آرام سره سملولم، بیا زما سینې تر نومه پورې وشلوله، ما ورته کتل خو ما څه محسوسول نه. بیا زما په خېټه کې چې څه دي هغې ټول روغ کړل او هغې په هغه وورې باندې ووینځل او په ښکلي انداز کې ووینځل. بیا هغه خپل ځای ته واپس کړل. بیا دا 2م کس راپاڅېده او خپل ملګري ته یې چې ته اخوا شه. هغه زما په خېټه کې لاس وردن نه که او زما د خېټې نه زما زړه راوښ کو. ما ورته کتل، زما زړه یې وشلو او د هغې نه یې د وینې یو توره ټوکړه راواغشتله او هغې وغورځوله. دا د ګناهونو هغه اثرات دي چې کوم د انسان په جسم کې موجود وي. وروستو به دې ته انشاءالله العزیز اشاره کوو. بیا په لاس باندې ښي او ګس طرف ته اشاره وکړه، ګویا سره اخلي. په لاس کې ورسره یو سلی ده او د هغه سلی داسې نور دی چې سترګې د هغې برداشت نشي کولی. زما په زړه باندې مهر ووهه، زما زړه د نور نه ډک شو او دا د نبوت او د حکمت نور و. بیا زما زړه زما په بدن کې واپس کېښوده. نبی علیه السلام فرمایي ډېره زمانې پورې ما د دې هغه یخوالی په خپل بدن کې محسوسو. بیا د 3م کس خپل ملګري ته وویل چې ته اخوا شه. نو زما په سینه تر نامې پورې په هغې باندې لاس راښ که او زما هغه بدن چې کوم شلېدلو هغه یو بل سره بیا پیوست شو او بدن مې بلکل اوار شو. بیا زه د لاسه ونیولمه او په خپل ځای باندې ودرولم، ډېر په آرام سره یې ودرولم. بیا د اول کس د 3م کس ته ووایي چې دا ماشوم د خپل امت 10 کسانو سره وزن کا. د 10 کسانو سره یې وزن کړم
نو په هغې باندې زه دروند وم. بیا ورته ووایي چې د خپل امت 100 کسانو سره وزن کا، په 100 کسانو باندې هم دروند شو. بیا ووایي چې د 1000 کسانو سره وزن کا، په 1000 کسانو هم دروند شو. بیا ورته ووایي چې پرېږده، که دا پیغمبر و دا ماشوم ته د خپل ټول امت سره وزن کې، دی په ټول امت باندې هم دروند وي. دا درونوالی د نبی علیه السلام اعتباری دی. د اعتباری مطلب دا چې د مقام او د مرتبه او د شان په اعتبار سره دی. نو د نبی علیه السلام شام د ټول امت څخه د ټول کائنات نه اوچت دی او اعلی دی او ارفع دی. د شان او د مقام او د مرتبه په اعتبار سره کو ټول کائنات د نبی علیه السلام سره وزن کې، نو نبی علیه السلام به دروند وي. بیا د دوانو جهانو سردار فرمایي زه خپل سینې ته ازروی شفقت او ازروی برکت را نږدې کړم. زما سر یې ښکل کو او زما د سترګو منځ کې دا ځای هم ښکل کو. بیا راته ووایي چې ای د الله دوسته یریږه مه، که تا ته پته ولګي چې په تا باندې الله رب العزت د کوم خیر اراده کړې ده نو ستا سترګې به یخې شي. تا ته خو الله پاک ډېر لوی شان درکړی دی، تا ته الله پاک ډېر لوی مقام درکړی دی، یریږه مه. په دې باب کې یو روایت د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هم دی. په هغې کې راځي چې حلیمه بی فرمایي چې زما زوی چې د هغه عبدالله نوم دی، یو ځل ما وکتل چې هغه د ير نه رامنډې وخي، د تندي نه یې خوله ساسي، جاړي او چغې وخي چې ای مورې ای پلاره لاړ شئ او د محمد خبر والی چې تاسو ورځئ به مړي. یو سړی راغی زمونږ د مز نه اوچت که د غر سر ته وخیجو، سینې وله وشلوله تر نومه پورې. نو دا واقعه په احادیثو مبارکو کې تفصیل سره راغلی دا چې د نبی علیه السلام شق صدر شوی و. د نبی علیه السلام دا شق صدر چې کېده په دقه وخت کې د نبی علیه السلام څومره عمر و. په دې کې د مورخینو حضراتو اقوال مختلف دي. د شق صدر په باب کې چې مونږ کوم لومبنۍ واقعه ذکر کړه چې حلیمه بی فرمایي چې 2 یا 3 میاشتې پس د مکې مکرمې نه د واپس کېدو نه وروسته دا واقعه راپېښه شوې ده. نو د دې نه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام په 3 کال کې روان و، ځکه چې 2 کاله پسې نبی علیه السلام واپس کو، بیا راوستو 2-3 میاشتې پس واقعه راپېښه شوله، نو نبی علیه السلام په 3 کال کې روان و. نو یو قول دا دی. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول د 15 کالو دی چې دا وخت کې د نبی علیه السلام عمر 15 کالو. یو قول پکې د 6 کالو دی. او څلورم قول چې هغه علامه ابن حشام رحمت الله علیه نقل کړی دی هغه دا دی چې دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر مبارک 4 کالو. او علامه ذوالقرنین رحمت الله علیه هم د 4 کالو والا قول ته ترجیح ورکړی ده. نو په لومړني ځل چې د نبی علیه السلام شق صدر کېده په دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر مبارک هغه 4 کالو. په دویم ځل د نبی علیه السلام شق صدر هغه د 10 کالو په عمر کې شوی دی. په دغه وخت کې نبی علیه السلام د ابو طالب سے په پرورش کې د دې شق صدر واقعه هم په احادیث مبارکو کې راغلی ده. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی، دی فرمایي چې ما رسول الله مبارک ته یو ځل وفرمایل چې حضرت تاسو ته د خپل نبی کېدو پته په لومړي ځل څنګه ولګېده؟ نو نبی علیه السلام راته وفرمایل چې زه په یو صحرا کې ومه د 10 کالو ومه چې اچانک 2 سړي ما ولیدل چې د سر د پاسه مې ولاړ دي. د یو کس بل ملګري ته وویلې هو آیا دی هغه دی؟ نو بل ورته وویل هغه دی. زه د لاسه ونیولمه او ما ته یې څه مخونه را مخامخ کړل چې داسې مخونه ما په مخلوق کې د بل چا نه دي لیدلی. بیا راته څه ارواح را مخامخ کړل چې داسې روحونه ما په مخلوق کې د چا نه دي لیدلی. څه کپړې م راته هم را مخامخ کړې، داسې کپړې ما په مخلوق کې د چا نه وي لیدلی. بیا ما طرف ته را روان شو، دواړو زه د لاس نه ونیولم، یو د یو مټ نه او بل د بل مټ نه، خو ما څه محسوسول نه. نو د یو ملګري بل ملګري ته وویل دې سمله وانه زه یې سملولم.
بیا ورته وویې دله سینه وشلوه. نو زما سینې وشلوله، خو ما د دغه سینې د شلیدو په دوران کې نه وینه لیدله او نه مې څه درد محسوسو. که دا د الله جل شانه شان دی چې اپریشن کیږي نه درد هم وي او وینه هم ډېره زیاته ځي. خو نبي علیه السلام فرمایي ما په دې دوه څیزونو کې یو څیز هم نه محسوسوم. یو کس سره په لاس کې د سرو زرو یو لوښی و، پای کې اوبه وې، او بل کس زما خېټه او زما زړه انځه. نو د یو کس بل کس ته ووایي چې دا زړه والا وشلوه. هغه راله زړه وشلو او د هغې نه داسې یو ټوکړه غوندې د غوښې چې هغه وینه چک شي او د هغې نه غوښه جوړ شي، هغې ته نه روغ کړل او هغې ته وشلوله. دا د شق صدر دویمه واقعه ده چې د 10 کالو په عمر کې نبی علیه السلام ته راپېښه شوې ده. د شق صدر درېمه واقعه دا په غار حرا کې راپېښه شوې ده چې نبی علیه السلام ته په هغه وخت کې نبوت ملاوېده، د نبوت ملاوېدو نه مخکې. دا واقعه هم محدثینو حضراتو تفصیل سره ذکر کړې ده. کوشش وکړو انشاءالله العزیز چې کله د غار حرا واقعې ته ورسیږو نو مختصر غوندې دا واقعه هلته بیان کو. او څلورم ځل دا واقعه چې نبی علیه السلام معراج ته تشریف وړو، نو معراج ته تلو نه مخکې دا واقعه راپېښه شوې ده. او دا واقعه امام بخاري رحمه الله، امام مسلم رحمت الله علیه، او علامه ترمذي، امام نسائی، دې ټولو محدثینو حضراتو ذکر کړې ده. کوشش وکړو چې انشاءالله العزیز د اسراء او د معراج په بیان کې دا واقعه مختصر غوندې بیان کو. بله خبره دا چې د نبی علیه السلام د دې شق صدر حقیقت څو مونږ چې څومره روایات اوسه پورې وویلې، د هغې نه دا معلومیږي چې د نبی علیه السلام سینه مبارکه وڅیرلې شوله، د هغې نه زړه مبارک راوښکلی شو، هغه په وره باندې ووینځلی شو، دوباره کېښودی شو، سینه دوباره وګنډلې شوله. نو تقریبا د تمام امت او د جمهور په نسبت باندې د شرح صدر د واقعي حقیقت همدغه دی چې واقعتا د نبی علیه السلام سینه سیرلې شوې ده، زړه ته یې راوښکلی شوی دی. او دا معنی چې موږ والو نو په دې بابت کې دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی، ارهاس دی یا معجزه ده. بعضې د سیرت خاوندان هغوی د شق صدر نه شرع صدر مراد اخلي. د هغوی په نسبت باندې د شق صدر دا کومه واقعه چې په دې روایتو کې راغلې ده، د دې مطلب دا نه دی چې د نبی علیه السلام سینه واقعتا سیرلې شوې ده، بلکې هغوی وایي چې د شق صدر نه مراد شرح صدر ده. د شرح صدر څه مطلب؟ د نبی علیه السلام سینه مبارکه د علومو دپاره کلو کړې شوې ده. هغوی د شق صدر دا معنی مراد اخلي، خو دا معنی مراد اخیستل دا بالکل غلط دی او د واقعې نه خلاف دی. او د هغې وجه دا ده که د شق صدر نه مراد شرح صدر شي نو دا خو بیا د نبی علیه السلام خصوصیت نشو. مونږ چې د شق صدر واقعه بیانو په سیرت کې په دې وجه بیانو چې دا د نبی علیه السلام یو معجزه ده، یو ارهاس دی او د هغوی یو کرامت دی. که شرح صدر والا معنی ته مراد واخلي بیا خو دا د نبی علیه السلام خصوصیت نه جوړیږي، ځکه د شرح صدر دا ملکه الله رب العزت اولیاء کرامو ته هم ورکوي. د امام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سینه هم الله پاک د علومو دپاره کلو کړې وه، د عمر صاحب سینې هم کلو کړې وه، د حضرت علي صاحب سینه، د حضرت عثمان صاحب سینه، او د هغې نه واله تر اوسه پورې چې څومره اولیاء راځي، څومره علما راځي، الله پاک د دغه اولیاء کرامو، محدثینو، فقهاو او علماو سینې د علوم دینیو دپاره کلاوي. نو بیا په دې کې د نبی علیه السلام خصوصیت څه شو؟ دا خو د عام امت سره هم تعلق ساتي. خصوصیت د پیغمبر به اله ګرځي چې مونږ د شق صدر نه هغه معنی والو کوم چې په روایتو کې راځي. او بیا د شق صدر دغه معنی چې کوم جمهور اخیستې ده په هغې باندې یو غټ دلیل هغه واقعات هم دي، لکه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د هغې نه بعضې روایات نقل کړي دي. د بعضو صحابو نه نقل دي چې مونږ ته به د نبی علیه السلام په سینه مبارکه کې د هغه شق
اثرات ښکارېدل، لکه اپریشن وکې او د هغې نه وروستو زخم وګنډې نو زخم ښه شي، زخم ورشي، خو د هغه شلېدو او هغه د زخم اثر ښکاري. نو د بعضې صحابو نه منقول دي چې موږ به د نبي علیه السلام بدن مبارک ولیده نو د شق صدر هغه اثرات به ښکارېدل. د شق صدر هغه اثرات به هله ښکارېدل چې د شق صدر حقیقي معنی مراد والی، او چې شرح صدر ترنه مراد والی نو شرح صدر سره خو په بدن باندې اثرات نه راځي. بهرحال د شق صدر حقیقت د علماء کرامو، فقهاو، د محدثینو او د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې عمده دی چې د نبی علیه السلام واقعتا سینه مبارکه سیرلې شوې وه، د هغې نه زړه مبارکه راښکلې شوی و او هغه په اوبو یا په وره باندې انځلې شوی و. اخري خبره د شق صدر سره متعلقه هغه دا ده چې د دې شق صدر رموز څه دي، په دې کې څه اسرار پراته دي، په دې کې څه حکمتونه دي. نو هغه رموز او هغه اسرار او هغه حکمتونه هم محدثینو او مورخینو حضراتو خو تفصیل سره ذکر کړي دي. د نبی علیه السلام 4 ځله شق صدر شوی دی او د هر ځل شق صدر ځان له یو خپل حکمت دی، یو خپله فلسفه ده او یو خپل غرض دی. په لومبي ځل چې د نبي علیه السلام شق صدر وشو نو په هغې کې د نبي علیه السلام د زړه مبارک نه یو توره ټوکړه اخوا کړې شوې وه. دا په حقیقت کې د ګناه او د معصیت ماده وه. دا د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک نه ځکه اخوا کړې شوله چې د نبي علیه السلام سینه مبارکه بالکل صفا او سوتره شي، او بیا صرف په دې باندې اکتفا ونه کړې شوله، د دې تورې ټوکړې اخوا کولو نه علاوه د نبي علیه السلام زړه مبارک انځلې شوی هم دی چې د هغه ګناه اثر هم بالکل د نبي علیه السلام په زړه مبارک کې پاتې نشي. نو په لومبني ځل د قلب نبي نه چې کومه ټوکړه اخوا کړې شوله دا د ګناه هغه اثر او د ګناه هغه ماده وه. بیا په دغه ماشوموالي کې په دې کې حکمت ده چې په ماشوموالي کې د انسان طبیعت هغه لوبو ټوکو ته ډېر زیات مایلي، لهو و لعب ته. نو د نبي علیه السلام په ماشوموالي کې شق صدر وشو چې د ماشوموالي د لهو او د لعب چې کوم اثرات دي هغه د زړه نه وځي، ځکه دا خو د دواړو جهانو سردار دی، پیغمبر دی، دې د لوبو او د لهو و لعب دپاره نه دی رالیږلی شوی. په ماشوموالي د زړه نه هغه اثرات لرې کړی شو، زړه ووینځلی شو چې لوبو او ټوکو ته زړه مایله نه شي. په دویم ځل چې شق صدر شوی دی نبی علیه السلام د 10 کالو عمر داسې دی چې انسان بلوغ ته او ځوانۍ ته قریب وي. انسان چې کله بلوغ ته او ځوانۍ ته نږدې شي نو بعضې کارونو ته فطرتاً د انسان زړه مایله کیږي. په دغه کارونو کې بعضې کارونه داسې چې هغه د الله رب العزت د منشا نه خلاف وي. نو د نبي علیه السلام د 10 کالو په عمر کې شق صدر وشو چې د 10 کالو په عمر کې او د هغې نه وروستو چې کومو کارونو ته د انسان زړه مایله کیږي چې د پیغمبر علیه السلام زړه هغه طرف ته مایله نه شي، ځکه دا خو د دواړو جهانو سردار دی، پیغمبر دی. دې لپاره نه دی رالیږلی شوی چې دی به د عامو انسانانو غوندې د الله رب العزت د منشا نه خلاف کارونو ته مایله کیږي، بلکې دی به ټوله زندگی د رب العزت د منشا مطابق تیری. نو دا شق صدر دې لپاره وشو چې د ځوانۍ او د بلوغ په وخت کې چې کوم څیزونو ته د انسان میلان کیږي چې د پیغمبر میلان هغه طرف ته ونه شي. په دریم ځل چې د نبی علیه السلام شق صدر شوی دی نو دا هغه وخت کې شوی دی چې نبی علیه السلام ته پیغمبري ملاوېده. په نبی علیه السلام باندې وحی نازلېدل. اوس وحی یو ډېر ثقیل او یو دروند څیز دی. په نبی علیه السلام به چې کله وحی نازلېدی نو د بدن مبارک نه به خولې روانې شولې. یو صحابي فرمایي زما په پنډۍ باندې نبی علیه السلام سر مبارک ایښودی او وحی شروع شو. دومره زور یې ما ته راکه ما به زما پنډۍ ټوکړې کړله. نو وحی خو ډېر ثقیل څیز دی، ډېر دروند څیز دی،
ډیر بوج دی په دې کې. نو د وحی نه مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام شق صدر وشو چې د نبی علیه السلام په سینه مبارکه کې او په زړه مبارکه کې د وحی استعداد پیدا شي، د وحی برداشت پیدا شي. نو دې لپاره شق صدر شوی دی. په څلورم ځل شق صدر چې کله نبی علیه السلام معراج ته تشریف وړو. اوس معراج ته چې نبی علیه السلام تشریف وړی دی، اسمانونو ته تللی دی، عرش ته تللی دی، د عرش او د اسمانونو عجایبات لیدلی دي، د الله رب العزت سره کلام کړی دی. دا ډیر زیات زور غواړي، دا ډیر زیات د برداشت ماده غواړي. نو معراج ته تلو نه مخکې د نبی علیه السلام شق صدر وشو او زړه مبارک یې صفا کړی شو. په زړه مبارک کې یو قوت واچولی شو چې نبی علیه السلام بره لاړ شي او د هغه عجایباتو تحمل وکړي شي، د هغې برداشت وکړي شي. د عالم ملکوت به مشاهده کوي چې د هغې طاقت به کې پیدا شي. د الله رب العزت سره به هم کلام کیږي چې د هغې برداشت به کې پیدا شي. موسی علیه السلام الله جل شانه ته وفرمایل زه تا وینم. غر ته صرف تجلی وکړه، غر ټوټې ټوټې شو. د الله رب العزت د تجلی برداشت څوک نشي کولی. نو د نبی علیه السلام معراج تلو نه مخکې شرح صدر وشو، شق صدر وشو، دې لپاره چې په زړه کې برداشت پیدا شي. بیا په دې روایاتو کې راځي چې د نبی علیه السلام زړه مبارک هغه په ووره انځلې شوی دی. په دې وورې سره انځلو کې هم څه بعضې رموز او اسرار دي، هغه علما کرامو ذکر کړي دي. اصل کې د انسان نه چې کوم ګناهونه صادریږي، د دې ګناهونو مزاج ګرم دی، په دې کې ګرمایش دی، او د ګرم سیز د ګرمایش د ختمولو لپاره یخ سیز پکار دی. نو د نبی علیه السلام د زړه مبارک نه چې کوم توره ټوکړه اخوا کړی شوې ده، دا د ګناه هغه ماده وه، او د ګناه مزاج هغه ګرم دی. لکه قرآن پاک کې الله رب العزت فرمایي ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. بېشکه هغه خلک چې هغه د یتیمانانو مالونه په ظلم سره خوري، نو دوی په دې خپلو خېټو کې اور ورچوي. او د یتیم مال چې سړی خوري او همیشه دپاره ګرم نی، هغه یخم کیدی شي، خو الله رب العزت فرمایي ثمره یې څه ده، انجام یې څه دی، په خېټو کې اور. دې نه معلومه شوله چې ګناه هغه که هر رنګه وي، خو د هغې مزاج ګرم دی، په هغې کې ګرمایش دی. لکه یو حدیث مبارک کې راځي الصدقة تطفئ الخطیئة کما یطفئ الماء النار. صدقه ګناه داسې مړه کوي لکه څنګه چې اوبه اور مړ کوي. نو دلته وګورئ د ګناه تشبیه یو قسم له اور سره ورکړی شوله، لکه څنګه چې په اور باندې اوبه واچوئ او اور مړ شي، نو دغه رنګه چې ته صدقه ورکړې، نو په صدقې سره هغه د ګناه اور مړ کیږي. نو څومره چې ګناه سره تعلق لرونکي اثرات دي، د هغې نه تعبیر الله رب العزت په ګرمایش باندې کوي. لکه یو حدیث مبارک کې راځي ان الغضب من الشیطان، بېشکه دا غصه دا د شیطان له طرفه ده. اوس انسان کې چې کله د غصې اثرات ظاهر شي، د ده نه بیا ډېر زیات ناجایزه کارونه صادریږي. و ان الشیطان خلق من النار، شیطان د اور نه پیدا شوی دی، او اور په څه مړ کیږي، په اوبو باندې مړ کیږي. نو کله چې یو کس په تاسو کې غصه شي، اذا غضب فاذا غضب احدکم فلیتوضا، چې کله یو کس په تاسو کې غصه شي، هغه له پکار دی چې اودس وکړي، ځکه غصه کې د انسان نه معصیت صادریږي، مخ تک سور شي. نو د غصې دا اثرات په څه باندې ختمیږي، اودس دې وکړي، او یا دې اوبه وڅښي. اوبه وڅښلو سره هم د غصې هغه اثرات ختمیږي، او اودس کولو سره هم د غصې هغه اثرات ختمیږي. او بعضو روایاتو کې داسې راغلی دي چې یو کس په تاسو کې غصه شي او دی ولاړ وي، دی کینی، او که ناست نو دی سملی چې هغه اثرات ترې نه ختم شي. نو چونکې ګناه د خپل ذات په اعتبار سره دا ګرمایش والا اثر لري، نو د دې وجې نه د نبي علیه السلام زړه مبارک دا په ووره باندې ووینځلی شو چې د ګناه او د معصیت د دغه
مادې د وجې نه که اثرات باقي وي چې هغه اثرات ختم شي. ځکه دا خو مادي څیز نه دی چې یعنې په سترګو باندې ښکاري، معنوي څیز دی خو اثر یې ګرم دی. نو د دغه ګرمایش ختمولو لپاره د نبي علیه السلام زړه مبارکه دا په وره باندې ووینځلی شو. او یو حدیث مبارک کې یو دعا راغلی ده، نبی علیه السلام فرمایي اللهم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد. ای الله زما ګناهونه د وورې او د ګلې په اوبو باندې ووینځي. دین هم دا معلومیږي چې د ګناهونو مزاج ګرم دی او دا ګرمایش چې ختمیږي نه دا به په یخ څیز سره ختمیږي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي یا الله زما ګناهونه د وورې او د ګلې په اوبو باندې ووینځي. اصل کې په ګناهونو کې دو اثرات دي، دو څیزونه دي، یو نجاست دی او یو ګرمایش دی. نو دې حدیث مبارک کې چې راځي نبی علیه السلام دعا کوي یا الله زما ګناهونه ووینځي، نو د انځلو سره خو نجاست زایله کیږي، خو نجاست دا په ګرم اوبو سره خو زایله شي، بالکل زایله کیږي، خو په هغې کې چې کوم ګرمایش دی ګرمایش په ګرم اوبو سره نه ختمیږي. نو نبی علیه السلام صرف دومره ونه فرمایل چې یا الله زما ګناهونه په اوبو باندې ووینځي، ځکه نجاست که ته په ګرم اوبو ووینځې نو په هغې سره نجاست ختمیږي، خو په ګناه کې چې کوم حرارت دی حرارت نه ختمیږي. نو نبی علیه السلام ځکه وفرمایل چې بما الثلج والبرد، یا الله د ګلې او د وورو په اوبو باندې زما ګناهونه ووینځي. نو د ګلې او د وورو اوبو کې به دوه خاصیتونه شي، یو به ورسره نجاست ختم شي او یو به د ګناهونو هغه حرارت ختم شي. نو د دې وجې نه د نبي علیه السلام زړه مبارک دا د وورې په اوبو باندې ووینځلی شو چې هغه اثرات بالکل زایل شي او د دوانو جهانو سردار سینه مبارکه دا بالکل طاهره او مطهره پاتې شي، ځکه چې دی د ټول امت دپاره هدایت دی. دی به خلکو ته د حق لاره ښیي، دی به خلکو د معاصیاتو نه بچ کوي او حق لارې طرف ته به یې راکاږي. د نبی علیه السلام بار بار شق صدر په دې بنیاد باندې شوی دی. الله رب العزت ته ډېر محبوب دی، ډېر ګران دی، د الله حبیب دی. الله رب العزت نه برداشت کوي چې د دوانو جهانو د سردار په سینه مبارکه کې د ګناه هغه اثر هم باقي پاتې شي. د دې وجې نه د ټول امت اتفاق دی په دې باندې چې نبی علیه السلام او مخکې تیر شوي ټول انبیا علیهم السلام د هر قسمه معاصیاتو نه محفوظ دي، نه مخکې هم د ګناه نه شوي او د نبوت نه وروسته هم ګناه نه شوي. بیا د شق صدر په بعضو روایاتو کې راځي چې د نبی علیه السلام کله شق صدر وشو نو د دوو اوږو په منځ کې ګس طرف ته مهر د نبوت هم ولګولی شو. په دې کې هم د الله رب العزت څه حکمتونه دي. اصل کې چې یو څیز قیمتي وي، ملغلرې وغیره، نو د هغې په سر باندې سړی مهر ولګوي چې ضایع نه شي، څوک یې پټ نه کړي، څوک ترې وان اخلي. د نبي علیه السلام شق صدر وشو او په سینه مبارکه کې د علومو، د برکاتو، د حکمت او د نبوت خزانې کېښودې. نو د نبوت د دې خزانو او د علومو د دې خزانو ایښودو نه وروستو الله رب العزت مهر ولګو چې دا یو څیز هم د دې نه ضایع نه شي. بیا الله رب العزت د نبی علیه السلام زړه مبارک د وورې په انځلو سره صفا سوتره که او د شیطان او د ګناهونو چې کومه ماده وه هغې یې ترې لرې کړه. نو زړه خو بالکل صفا سوتره شو. د دننه نه د نبی علیه السلام د زړه صفایي وشوله. بیا د بهر نه د نبی علیه السلام د زړه مبارک د حفاظت ضرورت و. هغه حفاظت الله رب العزت د ختم نبوت په ذریعې سره وکړو. یو حدیث مبارک کې راځي ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان د انسان د بني آدم په زړه باندې منګولې لګولې وي. اذا ذکر الله خنسه، چې انسان ذکر شروع کړي نو دې رستو شي، و اذا غفله وسوسه، او چې کله انسان غافل شي نو بیا دې وسوسې شروع کړي. نو دې نه دا معلومیږي چې شیطان په زړه باندې ناستي او کله چې ورته موقع ملاویږي نو دې وسوسې اچي. نو الله رب العزت د ختم نبوت په ذریعې سره د نبی علیه السلام زړه محفوظ کو. شیطان د نبی علیه السلام په زړه کې چرته هم وسوسه نشي اچولی که وغواړي هم. بیا دې روایت کې خدا راغلی دي چې د شق صدر په وخت کې د نبی علیه السلام د دوو اوږو په منځ کې مهر د نبوت لګولی شوی دی. خو ابتدا کې چې کوم روایت مونږ ویلو د هغې نه دا معلومیږي چې دا مهر د نبوت
دا د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې و. ځکه د بني اسرائیلو علماو به چې نبی علیه السلام پیژنده د نبوت نه مخکې او د پیدایش په وخت کې، نو هغه به د دغه مهر د نبوت نه پیژنده. مونږ یو واقعې ته مخکې اشاره هم کړې وه چې یهودي نبی علیه السلام د پیدایش نه وروستو ولیده چې په بدن مبارک یې مهر د نبوت و، نو بېهوشه راپرېوته او بني اسرائیلو ته وویل چې ستاسو نه نبوت لاړه. نو دې نه دا معلومیږي چې د پیدایش په وخت کې د نبی علیه السلام په بدن مبارک کې د دوو اوږو په منځ کې مهر د نبوت و. دا بالکل د زړه په محاذات کې و. زړه د انسان د ګس طرف ته وي، د زړه په محاذات کې د زړه برابر شا طرف ته مهر د نبوت و. په هغې باندې به انشاءالله العزیز که موقع ملو شوله تفصیلي خبرې اترې کوو. نو دوه قوله مخې ته رالل، خو محدثین حضرات فرمایي چې راجح دا معلومیږي چې دا مهر د نبوت دا د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې و. بیا دا هم ممکنه ده چې د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې مهر د نبوت موجود و، خو په دې شق صدر کې د هغې یو قسم له تجدید شوی وي، اعاده شوی وي. یعنې داسې نه ده چې ګینې د دې شق صدر نه مخکې مهر د نبوت نو او مخکې نه موجود و، د پیدایش په وخت کې موجود و، خو چې کله شق صدر کېده نو د دې تازهوالی وشو، د دې تجدید وشو. دا توجیه چې موږ والو نو په دې سره به په دواړو قسمو روایاتو کې تطبیق راشي. دا د نبی علیه السلام د شق صدر تفصیلي واقعه وه چې ما ستاسو وړاندې عرض کړله. د دې نه وروستو چې بیا د نبی علیه السلام د زندګۍ کم حالات دي، کم واقعات دي، انشاءالله العزیز ترتیبوار به هغه تفصیل سره بیانو. همدې ځای کې زموږ د پروګرام ټیم اختتام ته ورسېده. خپل رور کفیل احمد حقانی ته ورکړئ اجازت. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.